د فضیلت نه خبر دی او واقف دی. داسې به ډېر کم مسلمانان دي چې هغه به د دې میاشتې د فضیلت نه د دې د خیرونو او برکتونو نه خبر نه وي. دا یو ډېره لویه عظیم الشان میاشت په موږ او تاسو باندې را روانه ده او د دې نه هم هر څوک خبر دي چې د روژې په میاشت کې روژې نیول یو فرض عبادت دی او تراویح کول یو سنت عمل دی او الحمدلله د روژو اهتمام هم خلک کوي او د تراویح اهتمام هم کوي. لیکن دا مبارک میاشت او دا عظیم میاشت په موږ او تاسو باندې عن قریب را روانه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې میاشتې د خیرونو او برکتونو نه خبرو نو پیغمبر علیه السلام به 2 میاشتې مخکې دعاګانې کولې. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. د زبرګ میاشت او د شو قدر میاشت وی الله په دې دوړو میاشتو کې زمونږ د پاره برکت واچوه او د رمضان میاشت عن قریب را روانه ده او دې ته موږ ورسوه. زمونږ په دې عمر کې دا رمضان راوله. د دې حدیث شریف نه یو خبره ده هم معلومه شوه خو یو انسان په خپل عمر کې د نیک عمل لپاره د زیاتوالي دعاګانې غواړي نو دا ښه کار دی چې یا الله زما عمر زیات کړي، زما په عمر کې برکت واچوي. د دې لپاره چې زه نیک اعمال وکړم، زه عبادت وکړم، ځکه دا دنیا د لمحات ډېر قیمتي لمحات دي او د دې لمحاتو د دې اوقاتو د قیمت او د قدر پته موږ او تاسو ته اله ولګي چې کله زمونږ نه دا اوقات ختم شو. نو په عمر کې د زیاتوالي د برکت دعا دا ډېر ښه کار دی او د دې وجې نه وایي چې د خپل عمر د کموالي د خپل مرګ سوال کول، د عمر د ختمېدو سوال کول دا ښه کار نه دی. خو یو انسان ډېر زیات پریشان شي او ډېر زیات خفه شي او دی ځان ته خیرې کوي، د مرګ سوال کوي، نو د ده مقصد دا دی چې زه به په دې مرګ باندې د دې پریشانونه وځم. حالان کې ته پته نه لګي چې د مرګ نه اخوا څومره پریشانۍ دي، څومره مسایل دي. په حدیث شریف کې دا خبره راغلی ده خو داسې دعا څوک کوي نو دا کولی شي. اللهم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. یا الله ژوند چې زما دپاره څومره غوره نو ماله ژوند راکړي. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. او ما وفات کې ماله مرګ راولي چې زما په مرګ کې خیر جو مرګ راله راولي او په ژوند کې مې خیر جو ژوند راله راکړي. داسې دعا په احادیثو کې راغلې ده خو ځان ته خیرې کول، د عمر د کموالي سوال کول دا ښه خبره نه ده. نو پیغمبر علیه السلام به دا دعاګانې کولې چې یا الله د روژې میاشت عن قریب را روانه ده او دې میاشتې ته موږ ورسوه، دغه فضایل، دغه انوارات، دغه برکتونه، خیرونه موږ ته نصیب کړي. اصل کې الله پاک د انسان پیدا کړی د عبادت لپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی وايي ما د انسان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. زمونږ او تاسو د پیدایش مقصد صرف د الله تعالی عبادت کول. بعض خلک سوال وکړي چې انسان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړل
نو دغه عبادت خو فرشتو کوو. آدم علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کوو نو فرشتو ته الله تعالی وی انی جاعل فی الارض خلیفه، او په هغه وخت کې فرشتو دا خبره وکړه چې دا انسان په فساد کوي، خونریزي به کوي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك، یا الله موږ ستا حمد وایو، ستا پاکي بیانو. نو دغه عبادت کول د الله تعالی، ذکر کول، عبادت کول، دا کار په فرشتو کوو. نو چې فرشتو دا کار کوو نو بیا د انسان پیدا کولو ته څه ضرورت و؟ د دې جواب دا دی چې ټیک د فرشتو عبادت کوو، لیکن د انسان او د فرشتو په عبادت کې فرق دی. د انسان او د ملائکو په عبادت کې ډیر لوی فرق دی. او هغه فرق دا دی چې ملائک د الله تعالی عبادت کوي، لیکن د ملائکو سره الله تعالی شهوت نه دی پیدا کړی. شیطان د ملائکو سره نشته دی، شهوت ورسره نشته دی. خوراک تیړنی کیږي، اسکاک تیړنی کیږي، نور خواهشات ملائک نه لري. ملائک دا وایي چې موږ اوبه وڅښلې، لیکن دا هغو دا نشي څښلی. د هغو دا صلاحیت پکې الله تعالی نه دی پیدا کړی. خوراک موږ وخوړی نو خوراک هغو نشي خوړی. نور خواهشات ملائکو ته نه لګي. هغه خالص د عبادت دپاره الله تعالی یو پاک مخلوق پیدا کړلی. او هر شي انسان دی، د دې سره الله تعالی شیطان هم پیدا کړی دی، نفس یې سره هم پیدا کړی دی. خوراک ته هم خواهش کېږي، اسکاک ته هم خواهش کېږي، قسمه قسم خواهشات او تقاضي الله تعالی د انسان سره لګولي. اوس د انسان د دومره تقاضو باوجود د ګناه تړل کېږي، د ګناه نه کوي. زنا تړل کېږي، زنا نه کوي. غلا تړل کېږي، غلا نه کوي. او د خالص د الله تعالی عبادت کوي. نو د عبادت دا ډیره لویه مرتبه ده د ملائکو نه. ملائک اوس وایي چې موږ ګناه نه کوو، نو دا د ملائکو کمال نه دی. لیکن انسان کوي چې زه ګناه نه کوم، نو دا د انسان کمال دی. لکه مثلا ته یو انسان دی په سترګو باندې روغ دی او برابر دی، او هغه وایي چې زه پردو زنانو ته نه ګورم، فلمونه نه ګورم، ټي وي سي آر نه ګورم. نو یقینا چې دا د دې انسان دپاره ډېر لوی کمال دی. د ده زړه، د ده خواهش دا خبر غواړي چې پردۍ زنانه ته وګوري، ټي وي سي آر ته وګوري، بل یو غلط ځای ته وګوري. لیکن دی په دې وجه باندې منع شي چې زما الله تعالی زه منع کړی یم. او ملائک اوس وایي چې موږ پردۍ زنانه باندې نظر نه لګوو، موږ داسې یو غلط ځای کې خپل نظر نه استعمالو. دا د ملائکو کمال نه دی. لکه ړوند انسان دی مثلا طور د نظر د نعمت نه محرومه دی، او هغه وایي زه پردو زنانو ته نه ګورم، زه نه ټي وي ګورم، نه وي سي آر ګورم، نه پردو ښځو ته ګورم. نو وایي دا د دې انسان کمال نه دی. اوس څوک ورته وایي چې ته وګوره، خو هغه نشي کتی، په هغه کې د صلاحیت نشته دی. اوس روغ انسان دی او په هغه کې د صلاحیت شته او زړه غواړي او د الله تعالی د رضا دپاره هغه نظر ښکته کړي، نو دا د هغه دپاره لوی کمال دی. یوسف علیه السلام باره کې چې دا خبره راغلې ده چې زلیخې یوسف علیه السلام په کمره کې بند کو، او یوسف علیه السلام ته یوسف علیہ السلام ته دعوت ورکو د زنا. نو قرآن کریم کې ذکر کړل ولقد همت به وهم بها. د زلیخې قصد کو په یوسف علیہ السلام باندې د زنا کولو، د بدکاری کولو اراده وکړه او قصد وکړو. وهم بها، او د یوسف علیہ السلام هم په زړه کې دا خیال پیدا شو. نو زمونږ بعضې خلک وایي چې لکه دې ترجمه نه رسوي، دا خو د یوسف علیه السلام عیب دی، د هغه نقص بیانولی چې د یوسف علیه السلام په زړه کې هم د ګناه اراده پیدا شوه. لیکن زمونږ نور علما وایي چې دا د یوسف علیه السلام فضیلت دی او د هغه صفت دی او د هغه کمال دا دی چې د یوسف علیه السلام په زړه کې د ګناه خیال راغی، خواهش پیدا شو، لیکن په دې وجه باندې چې زما الله تعالی مایل او زما الله تعالی زما نه کړی ما،
او هغه د خپل جذبات قابو کړو او یوسف علیه السلام د دغه عمل نه منع شو، نو دا د یوسف علیه السلام صفت الله تعالی بیان کړی دی، دغه کمال ذکر کړی دی. اوس کو د یوسف علیه السلام په زړه کې خواهش نه راتلی، داعیه نه پیدا کېدی، نو کو زلیخې ورته هزارها بار دعوت ورکولی، نو دا دغه کمال نه و. کمال دا دی چې د انسان شوق پیدا شي، یو ګناه ته خواهش پیدا شي او د ګناه نه ځان منع کړي په دې وجه باندې چې زما الله تعالی مایني. قال معاذ الله، زما الله تعالی زه منع کړی ما، زما زړه غواړي دا عمل، خو زما الله تعالی نه غواړي، په دې وجه باندې زه دا عمل نه کوم. نو دا د انسان دپاره ډېره لویه خبره ده او داسې انسان د ملایکو نه ډېر مخکې ځي. انسان کو څومره لویه مرتبه هم حاصله کړي، خو د دې انسان سره الله تعالی خواهشات پیدا کړي. عام انسان دی، ولی دی، بزرگ دی، خو دی تابعی دی، خو دی صحابي دی، حتی کہ انبیاء علیه السلام نه لوی خلق په دنیا کې نشته دی، لیکن د انبیاء سره الله تعالی دغه تقاضې پیدا کړي، خوراک تیړه کېږي، اسکاک تیړه کېږي، خواهشات د هغو سره الله تعالی پیدا کړي. د دې وجې نه مشرکانو به اعتراض کو، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق، وای دا څنګه پیغمبر دی چې دی خو په بازارونو کې هم ګرځي، دی خوراک هم خوري، دی ودونه هم کوي. نو اوس کو نبی دی او کو رسول دی، انسان دی او د هغه سره لوی مقام ورته حاصل دی، لیکن دا تقاضې ورسره الله تعالی پیدا کړلي، دا خواهشات ورسره الله تعالی پیدا کړلي. هر انسان کې دا خواهشات شته او دی د الله تعالی حاضر ناظر وګڼي او د الله تعالی حکم ومني او خپل خواهشات په عمل کې او د الله تعالی مرضي وکړي او خپل مرضي پرېږدي. نو دا انسان چې معمولي عبادت وکړي، په دغه معمولي عبادت ول الله تعالی ډېر لوی مقام ورکوي. فرشتو ته هغه ثوابونه نه میلاویږي کوم ثوابونه چې الله تعالی انسان له ورکوي. فرشتې به عبادت کوي، د هغو فطرت دا دی، د هغو کار دا دی، هغو کې د بلې خبرې صلاحیت نشته دی. د انسان په عبادت باندې ډېر لوی ثواب میلاویږي، فرشتو په عبادت دومره ثواب نشته دی. نو انسان الله تعالی د عبادت دپاره پیدا کړی دی. خو الله تعالی موږ او تاسو ته ویلی وی چې تاسو به چې په ښه بد باندې پوه شئ، نو تاسو به هېڅ کار نه کوئ، خو بس په جومات کې به ناست یئ او نفلونه، ذکرونه، تلاوت، عبادت به کوئ، نور به تاسو هېڅ کار د دنیا نه کوئ. نو دا به هم د الله تعالی د انصاف فیصله وه، ځکه الله تعالی ما ته د عبادت دپاره پیدا کړی، ته به 40 غنټې زما عبادت کوې. لیکن الله تعالی دومره مهربانه بادشاه دی چې هغه وایي تاسو صرف په ورځ کې 5 منځونه کوئ، په کال کې 1 میاشت د روژې ده، چېرته مالدار دی یو پیره په حج فرض دی، مالدار دی په کال کې په یو پیره زکات فرض دی، او وایي نور ځان خپل کارونه کوئ. او چې کله په دغه کارونو کې ستاسو نیت برابر دی، سبزي کور ته راوړې او نیت دې صحیح دی، ملازمت ته لاړ شي او نیت دې صحیح دی، دکان ته لاړې دکان دې کولاو کو نیت دې صحیح دی، خپل بیبي سره خپل جایز خواهشات په جایز طریقه پوره کې نیت برابر دی، خوراک کې نیت دې صحیح دی، اسکاک کې نیت دې صحیح دی، په هر کار باندې تاسو د عبادت ثواب ملوي. دا خو د الله پاک د طرف نه په موږ او تاسو باندې مزید احسان دی، د الله تعالی ډېره مهرباني ده چې زمونږه دنیوي کارونو کې زمونږه نیت برابر دی، په هغې الله تعالی موږ او تاسو له ثواب راکوي. یو کس تپوس وکړو، سړی د خپلې بیبي سره ملاویږي، په دې به هم ثواب ملاویږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې انسان دا خپل خواهش په غلط ځای کې پوره کوي، نو هغه ته به ګناه نه ملاویږي. نو چې په غلطه طریقه باندې خپل خواهش پوره کوي، دته به ګناه ملاویږي. نو چې په جایز طریقه باندې پوره کوي، نو خامخا به ورته ثواب ملاویږي. موږ او تاسو الله تعالی د عبادت دپاره پیدا کړي وو، زموږ او تاسو کار عبادت دی، او الله تعالی ډېر محدود عبادت په موږ او تاسو باندې مقرر کړي دي، او زیات ټیم زموږ او تاسو دنیوي کارونو ته وزګار کړی دی. وایي د انسان چې کله دنیا ته لاړ، نو دنیا یو داسې ګنده شی دی، یو داسې د جاخو ځای دی، او داسې د خیرو د خباثتونو مجموعه ده. و د انسان الله تعالی د عبادت دپاره پیدا کړی و، و د انسان په دنیا کې داسې جوور وننوتو چې
چې د دنه عبادت هم پاتې شو او دا انسان په هغه خیرو کې د خیرن شو د ګنده شو. الله تعالی ډیره لوی مهرباني په موږ او تاسو باندې وکړه چې په کال کې الله تعالی یو میاشت د روزي راوسته عن قریب را روانه ده. وې زما دا بنده یو لس میاشتې څوک په دکان کې خیرن شوی دی، څوک په دفتر کې، څوک په پټي کې، څوک په بل ځای کې، سترګې ګنده شوي دي، غوږونه ګنده شوي دي، ژبه ګنده شوې ده، دماغ ګنده شوي دي، زړه ګنده شوی دی. نو الله تعالی د روزي دا میاشت د دې لپاره راوسته چې دا یو میاشت زما دا بنده په ښه طریقې باندې تېره کړي، نو د ده د 11 میاشتو اخري به زه ختم کړم. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه فرض شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې دا په مخکینو خلکو باندې فرض شوی وه. او د څه دپاره؟ ستاسو تنګول مقصد نه دی، ستاسو پریشانه کول مقصد نه دی، ستاسو وږي کول تږي کول مقصد نه دی. لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو تقوادار شئ، تاسو پاک شئ. خو دا یو میاشت پکې نه وی راغلی، الله تعالی دا میاشت نه وی پیدا کړی، نو تاسو یقین په الله تعالی وکئ چې دې خیرو به موږ او تاسو خراب کړي. یو میاشت الله تعالی راوسته، نو زمونږ او ستاسو د 11 میاشتو اخري الله تعالی صفا کړو. روزي میاشت کله تیر شي، وای دا انسان الله تعالی د ګناهونو نه پاکي. تاسو فکر کړئ، جامې موږ او تاسو اغوندو، صادر په سر وو، ټوپۍ په سر وو، لیکن په هفته کې یو پیره یا دو پیرې د جامې خلک انځي. و یو جوړه انسان جوړه کړه او ډېره ښکلې جوړه جوړه کړه او مسلسل اغوندي انځي نه، نو ډېر زر به د اخري د جامه وکړي. ګاډی د واغس ډېر قیمتي او اعلی قسم او ګران ګاډی د واغسو، لیکن تاسو فکر کړئ میاشت کې یا 2 میاشتې کې خلک ورکشاپ ته بوزي، سرویس ته بوزي، هغه صفا کړي. اوس کو دا ګاډی صفا نه کړلی شي، نو دغه اخري به دا اوسپنې وخوري او دا ګاډی به ډېر زر ختم شي. بلکې هر یو مشندري څه وخت بعد موږ او تاسو صفا کوو، او کو د هغې صفایي ونه شي، نو بیا هغه مشندري خرابه شي. دغه زما عزتمندو، دا انسان الله تعالی یو ډېر بهترین مشندري پیدا کړې ده د جنت د حاصلولو، د الله تعالی د راضي کولو یو ډېره ښه مشندري ده. نو دا مشندري کو صفا نه شوه، نو ډېر زر به دا خرابه شي. د روژې دا میاشت الله تعالی راوسته زمونږ او ستاسو د صفایي دپاره، زمونږ د پاکولو دپاره. هغه د 11 میاشتو اخرې هغه ګندګي الله تعالی د روژې په برکت باندې ختمه کړي. وایي تاسو د روژې مقصد وپېژنئ چې دا روژه الله تعالی د سره باره رالېږلې ده، دا میاشت الله تعالی د سره باره پیدا کړې ده. نو مقصد چې کله تاسو ته معلوم شي، نو بیا به تاسو هغه کار په مینه باندې کوئ. تبلیغ والے چې کوم کار کوي اکثر د دې کار مقصد څه دی؟ کلمې څه مقصد دی؟ تاسو اورئ د تبلیغیانو نه. مانځه څه مقصد دی؟ د ذکر څه مقصد دی؟ مشورې څه مقصد دی؟ د ګشت څه مقصد دی؟ د هر یو کار یو مقصد وي. نو د روژې مقصد موږ او تاسو وپېژنو چې روژه الله تعالی زمونږ او ستاسو د صفایي دپاره راوستې ده، زمونږ او ستاسو د پاکولو دپاره الله تعالی د روژې میاشت پیدا کړې ده. اوس چې روژه الله تعالی زمونږ او ستاسو د صفایي دپاره راوستې ده، په دې کې الله تعالی موږ او تاسو پاکوي. نو چې موږ او تاسو د وس نه روژه له څو ورځې ورته پاتې دي، چې موږ او تاسو د ټولو نه اول دا مقصد په خپل زړه کې کېږي چې په دې روژه کې به زه ځان د دې 11 میاشتو د ګناهونو نه به ځان پاکوم، سترګې به هم پاکوم، غوږونه به هم پاکوم، ژبه به هم پاکوم، ټول اندامونه به زه پاکوم. نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې تاسو د رمضان استقبال وکړئ. مخکې طریقه کې مخکې اوقاتو کې د عرب ملکونو کې داسې طریقه وه، زموږ د عجمو ته مو اوس راغلې ده، وایي چې د رمضان میاشت به را روانه وه، نو خلکو به د هغې دپاره استقبال به یې کوو. او د استقبال طریقه دا وه چې د روژې د میاشتې نه مخکې خلک به راغونډ شو او داسې جلسه به یې جوړه کړه، خلک به راغونډ شو، کې به ناست وو، موږ د روژې استقبال کوو. جلسه به وه، یا به پکې تقریر و، یا به پکې نظمونه و. وایي دا د رمضان د استقبال طریقه ده. بیا خو ورو ورو چې کومه طریقه روانې، پای کې بیا خرافات راځي، نوې نوې خبرې پکې راځي، بدعاتو شکل اختیار کړي. وایي دا د رمضان د استقبال طریقه نه ده. د رمضان د استقبال صحیح طریقه دا ده
چې د رمضان نه مخکې ته د